ستاسو له طالبانو د خدای په نزد ډېر لوړ مقام دی. یو طالب ما ته ووې بله ورځ یو طالب چې زه به 8 کاله پس کور ته ځم، 8 کاله پس به زه د مور او پلار مخ وینم. یو بل طالب ما ته ووې چې زه به 10 کاله پس کور ته ځم او 10 کاله کې ما د مور او د پلار مخ نه دی لیدلی، دا د علم دپاره. وی ده سره یو ګوتمه وله مور ورکړې ده او چې دا ځان له خرڅه کا او په دې باندې د سربندۍ انتظام وکړه. طالب ما راوغوښته، د بنو و که د لکي مروتو غالبا. مې بچې دلته راشه، طالبانو مخکې مې ودرو. مې څه مسله ده؟ دا ګوته وی دا راله مور راکړه، پیسې نشته کور. غربت دی ډېر زیات. دا ګوتمه مې مور د خپلې ګوتې نه راوویستله. مې د مور دې څه کیفیت و؟ وی بس پرېږده شیخ صاحب، مې نه ما ته به خامخا وې. د هغه په ژړا شو، ویې ژړل. وی مور مې ژړل. وی ما ته وی بچې په دې ګوتمې پسې نه ژاړم، په دې خوشحالۍ ژاړم. ګوتمې ماله راکړه چې دا ځان له خرڅه کا او د نورو طالبانو میلمانه به راځي نو هغې له به میلمستیا کوي. ستا به سني نو بچې دا ځان له خرڅه کا او په دې د خپلو میلمنو میلمستیا وکړه. ما مور وژړل چې دا ګوتمې رایستا. بچې تاسو کې داسې طالبان؟ ما وی نه بچې، دا به یو څه مور ته به دې په ګوته کې ورواچې. او ما وله دا بندوبست وکړ. مې ستا بندوبست ټول په ما دې بېغمه اوسه، زه به تا له پیسې د چا نه راوالم، انتظام به وکړم. بچې زما قسم په خدای، والله بالله تله چې ما ته معلوم دي په تاسو کې ما ته پته ده چې داسې طالبان هم شته چې د هغې مور په پردي کور کې خدمت کوي. په پردي کور کې یو زنانه ما ته ټیلیفون وکړ، ما ته مولوي صاحب ما ته ډېرې دعا وکړه، نن په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي، نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي. زما خاوند مړ دی، زما بچي یتیمانان دي او ما په خپلو پردو کورونو کې ما لوښي ایستلي دي او ما جامې ویستلې دي او ما خپل بچي باندې علم کړی دی او نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې فارغېږي. ما وایي مخورې ما ته نوم واله، دې بچي له زه انعام ورکوم، ما ته نوم واله زه انعام ورکوم. بچې داسې طالبان هم په تاسو کې شته چې داسې طالب په دومره اخلاص باندې په دارالعلوم حقانیه کې سبق وایي نو الله به دې ادارې له دې طالبانو له برکت نه ورکوي. بچې ستاسو ډېر لوړ مقام دی، ستاسو ډېر لوړ مقام دی.